ستاسو واړه ماشومان بچي دا د دې قران کریم د علم په وجه باندې او د دې د نور په وجه باندې دې بچو له الله تعالی ډېر لوی مقامات ورکړي دا بچي چې کله د کور نه روان شي او دلته مدرسې ته راځي حدیث مبارک کې راځي چې کله دا ماشوم بچي د په لاس کې سپاره ده پټۍ سپاره ده یا قران کریم دی یا هر د دینی کتاب دی او دین زده کوي او دا د کور نه مدرسې پورې راځي او مسجد پورې راځي دی یو ماشوم بچی په حفاظت کې او یا زره فرشتي را رواني د دې ماشوم بچی په حفاظت کې او یا زره فرشتي راځي چې دا کله د کور نه د مسجد پورې او یا د مدرسې پورې او یا د درسګاه پورې تشریف راوړي د دې ماشوم بچی او یا زره فرشتي حفاظت کوي او دا ماشوم بچی چې کله د کور نه را روان شي او قران کریم تکینی د دنیا قران کریم تکینی دا غنه مخ کې په لار باندې د الله رب العزت نورانی فرشتي د انسان د پاره هغه خپل وزر غوړي او دا بچي یو قدم د فرشتو په وزر باندې دی او دلته مسجد او مدرسې ته تشریف راوړي لہذا دا ډیره مبارکه موقع ده او د ډیرو خوشحالو سعادتونو او برکتونو نه ډکه موقع ده او د دې ماشوم بچي چې کله دا طالب علم د دین زکون کې د زمانه طالب علمي کې وفات شي د دارالعلوم حقانیه یو رساله د غی لیکلی وای روز مره اعتبار سره د دې طالب علم د دین زکون کې قبر ته او یا زره فرشتي راځي او دا غي فرشتو مشر دا حضرت میکائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام د په قبر باندې دا یا زره فرشتو سره سلامي کوي ابل روایت کې راځي وای کله چې دا معصوم بچي وفات شي او د الله رب العزت د حشر میدان قائم شي د قران کریم زده کون کې وفات شو د حشر میدان تبیا کله د تکي وای په دغه ورځ باندې الله رب العزت د شفارس د پاره حضرت میکائیل علیه السلام را لېږي او میکائیل علیه السلام غوندې معزز فرشتہ د دې بچي په شفارس کې د قیامت په ورځ باندې او کوم بچي چې په حفظ سره قران کریم زده کی یا په علم سره د دې علوم په لسینه کې محفوظ کی او یا کوم بچي د قران کریم علم او داغي علوم په سینه کې محفوظ کی او زده کی د دې بچي سم مقام نه وای د قیامت په ورځ باندې ودی ته ویل شي وای د ته په یو خسته نورانی شکل کې متشکله یو انتهایی خوبصورت یو خسته شکل والا حاضر شي او دې بچی تبا د تبو پرمای هل عربتنی زریو په جندم کو دینه په جندم وای دا بدا چې مخ کې روسته ګوري چې تاسو سره غوډه ما چرته مخ کې ملاقات نه شوه ما خو نه پیژندې ته سو کې دې ورته فرمای چې زه سو کې مزه سره خپل تعارف کوم ان القرآن ز قران کریم ما چې تا به په دنیا کې لوستل ما د دنیا د مشاغلو نه او د دنیا د اشیاء نه د دنیا د منډو ترلو نه او د دنیا د اشیاء نه د ځان پارخ کړو زه به د لوستل ما ټول وخت مال قیمتي وخت را کړو خو اوس دا مورا تا چې ما ته دومره قیمتي وخت را کړو او وخت په ما قیمتي کړی دی نن به زه تعالی دوه لوی انعامات در کومه چې داغي تصور به انسان نشي کولی وای هغه به داسې انعامات دي لومبنه انعام چې کله دی بچی ته ملاویږي د قران کریم زده کون کیتا او چا قران کریم ذکر لري د تړومبنه انعام ملاویږي حدیث مبارک کې راځي ته به ویل شي لکل ملک نن رستا بادشاہی دا اوس بته بادشاہی د بادشاہی سلسله تا سره ده او څومره خلک چې د خوهي که حافظ قرآنی نو ستا لس کسانو شپارسو کا او غزان سره جنت ته داخل کنن په دې ورځ باندې ستا بادشاہی ده او دویم مقام چې ورته کم ملاویږي نو دا بادشاہي به عارضی نه لکه څنګه چې زمونږ استادو بادشاہانی د پاکستان پرون بادشاہ نو نن چې کم دی پرون وزیر اعظم او نن نصیر اعظم داسې ونی داسې بادشاہي وی لکل خلد همیشه لپاره و بادشاہي یو پیره د الله تعالی بادشاہي نصیب کړل اوس به بادشاہي اوس به بادشاہي همیشه لپاره اوس به بادشاہي نه ختميږي چې پرون وزیر اعظم او نن در نقید 804 جوړ شوی دی کنه او د جیل په تمبو کې دنه نه ناسي او خلک په روډونو باندې په احتجاج دي چې قیدی نمبر 804 رو باسي دا کیسه و پکې نه همیشه د پاره و بادشاہي قیدی مېدی بدرته نه ویل کیږي اوس تا بادشاہي د لکل خلد همیشه د پاره بادشاہي نو دا دوه انعامات چې انسان ته ملاویږي لومبنه انعام دام د قران کریم سره د تعلق په وجه باندې او دویم انعام چې انسان ته ملاویږي دا انعام هم د انسان ته د قران کریم د زده کړې په وجه باندې ملاویږي